الله رب العالمین فرمایي تعز من تشاء وتذل من تشاء. الله عزت ورکوي چاته چې وغواړي، وتذل من تشاء، الله ذلیل کوي چاته چې وغواړي. الله عزت و احترام انسان لویر کی تمام دنیا رو جمع کا دتا دې ذره پر تکلیف بے عزتی نشي. او کم انسان چې الله ذلیل کوي نو تمام دنیا کرټول شي، په دې باندې د انسان لا عزت نشي ورکوي. دې وجه نه موږ تاسو ته په وایو چې الله چا د عزت ورکړي وي چې موږ تاسو دې د بے عزتی کوشش نه. اکثر خلک کتو سو ګورای په سوشل میډیا هغه د یو بل خبرو ته غلط یو عالم دی نو مې نشته ته پتا ونه می پیچ کتل خو اکثر ویډیوګونه کیږي هغه بل کور نه دی کړی چې چا کی غلطي وي او څوک سهوا شوی وي بس ورته د څه ویډیو کړی پی ټی آی ولا داسي او پی ټی آی ولا او دا مولو کافر دی او دا مولو صحیح دی او دا داسې او بس ورته د دې د کور پروف دی بس موږ دلایل یا الله باندې بچای کول لرل نه دي کدومره شوقي وي او چې چا احترام کوي او عزتمندي خبرې کوي نو موږ تاسو له کور دی چې پردای حضور پاک صلی الله علیه وسلم کله خبره کوله کله بیان کولو صحابه کرام دې د سره چې بلونکا صحابه کې دا مسله ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه په داسې چې بعضې خلک داسې کوي بعضې خلک داسې هغې وجې نه به پیغمبر علیه السلام نه باندې ټوس کول. نن موږ چې کوم دی هغه تصویر هغه ویډیو دی هر شی سوشل میډیا لګوو د انسان بې عزتي کوو. الله فرمایي چې چا له مو عزت وکړو ته ذلت نشي ورکولی او څوک چې د ذلیله کوم هغه ته عزت نشي ورکولی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي په موافق باندې د چا عزت کې کمای نه راځي. مطلب دا دی چې انسان نه هغه تاوی شي نو کول یې په کور کې بهترین اخلاق زده کول پکار او د چا له چې الله عزت ورکړی وي هغه پسې د سپي رقم غپېدل لري پکار. چا له چې الله حجر یو طاقت د خبرو ورکړی وي الله پاک یو هغه کې یو ټیلنټ پیدا کړی وي یو صلاحیت په هغه کې موجود دي بیا موږ تاسو په کور کې د سپور کوم څه کوي معافي وړم په خبره وایي بیا موږ تاسو لدانې په کور کې پاشله بس چې د غدي خبرې نه موږ غلط عبرت وکړو غلط انجام دی و موږ تاسو په کور دی